نو بیا دا کافران دا خبره کوي چې ما واپس کی دنیا ته. د دې وجه نه حدیث مبارک کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د انسان کله وفات کیږي نو د مرګ په وخت کې د فرشته راشي. دا فرشته ورته وایي ته دنیا ته واپس کېږي نو کو دی مومنی او د ایمان الله تعالی سلامت کړي او د ایمان کامل وي مؤمن وي نو دی به دنیا ته نه واپس کېږم. دنیا کې خو تکلیفونه دي مصیبتونه دي پریشانې دي زه دنیا ته نه واپس کېږم. مالا بس دا ښه ده چې زه د الله تعالی سره ملاقات وکړم او د هغه تکلیفونو نه په آرام شم د دنیا تکلیفونو. او چې کافر مړ کېږي نو په دغه ټیم کې دی وي چې قال رب ارجعون اے الله تعالی ما دوباره واپس کړي دنیا ته چې مې واپس کې کنه نو بس یو سکند بس تا نافرمانی نه کوم. الله تعالی یې اوس نه کېږي اوس دا زما قانون نه دی چې د آخرت نه دوباره سړی دنیا ته ور ولېږم. نو دوی بیا ډېرې چغې وي او بیا قیامت کې به د سترګو اوښکې هم ختم شي وینې به دې شروع شي خو بیا ورله هېڅ پیدا نه ورکړي. او دلته د الله د رضا د وجې نه د الله د یرې د وجې نه نری غونده کې اوښکه وبهېدله په دې اوښکه الله د جهنم اور مړ کړي. په ده د الله تعالی په دې اوښکه باندې الله تعالی د جنت فیصله کړي. نو دیو بیا ډېرې چغې وي. دا بدله د کافر خبره کوي الله تعالی ما دنیا پرېښې ده چې په هغه دنیا کې زه نیک عمل وکړم. نو الله تعالی به ورته وفرمایي خو داسې یو خبره کوي چې زه دنیا ته واپس کېږم او حال دا دی چې الله تعالی بیا دنیا ته واپس څوک نه لیږي ځکه چې ایمان بالغیب معتبر دی چې کله انسان یو څیز په خپلو سترګو باندې مشاهده کړي غیب ختم شو چې غیب ختم شو اوس کو دی ایمان راوړي د ایمان معتبر نه. قبر کې به هر سړی ایمان راوړي آخرت کې به ټول هر سړی ایمان راوړي چې موږ مسلمانان یو الله ته ومنم ستا ټول پیغمبران منم ستا ټول کتابونه منم. الله به وي دا د لیدلو سودا نه ده دا خو د غیبو سودا وه چا چې کړې ده چا چې اخیستې ده بس هغې ګټه کړې ده او چا چې پکې شک او شبهه کړې ده تاوان یې کړی دی هغه تاوان تلافي اوس نه کېږي. د دې نه وړاندې د دې مرګ نه وروستو د مرګ نه وروستو چې بس مرګ راغی تعالی بس دا ستا پرده چې کوم دی شروع شوله اوس د دې پردې نه ته دوباره چې کوم دی واپس آخر دنیا ته نشي راتللی. د دې وجه نه د قیامت او د مرګ د دې په دې منځ کې د زندګۍ ته برزخي زندګي ویلی شي برزخ پټې ته ویلی شي. نو دا زندګي هم د خلکو د سترګو د خلکو د اعیانو د نظرونو نه پټه ده د دې وجه نه ته برزخ ویلی شي. الله تعالی وی دا یو پرده ده تر کومه وخت پورې الی یوم یبعثون تر هغه ورځې پورې یبعثون چې دوی به دوباره را پاسولی شي. بس ته هغه وخت به دې پرده کې چې کوم دی پروت وي دوباره دنیا ته نشي راتلی دا په دې درېیمه زندګۍ کې چې کوم دی پروت دی.